أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. په تیره خطبه کې د مکې په کافرانو باندې د مسلمانانو د روب په ذکر کې د ابو جهل او د عتبه ترمنځ د جنگ کولو باره کې د اختلاف ذکر شوی وو او بیا د ابو جهل د پیغور د لاسه عتبه د جنگ اعلان هم کړی وو او داسې باقاعده جنگ شروع شوی وو. د دې په تفصیل کې لیکلی دی چې عتبه بن ربیعه د خپل رور شیبه بن ربیعه او د خپل زوی ولید بن عتبه ترمنځ راوتی وو او د صفونو نه مخکې راغلی وو او مبارزت غوښتی وو. د حضرت علی روایت دی چې عتبه بن ربیعه رامخکې شو او د هغه پسې د هغه زوی او د هغه رور راغلو او هغه آواز وکړو چې څوک به هغه سره مبارزت کوي، څوک په مقابله راځي. نو د انصارو یو ځینې زلمي وو چې هغوی ورله جواب ورکړو، نو هغه ته نه تپوس وکړو چې تاسو څوک یئ. عتبه د انصارو نه تپوس وکړو چې تاسو څوک یئ، نو هغوی ورته وویل چې هغوی څوک دي. نو بیا هغه وویل چې تاسو سره زموږ څه کار نشته. عتبه ورله دا جواب ورکړو هغوی له چې زموږ اراده خو صرف خپلو تربورانو سره د جنګېدو ده، قریش سره به موږ جنګ کوو چې کوم د مکې خلک دي، انصارو سره نه. او ورسره په اوچت اواز دا ووایي چې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ خپلوانو نه زموږ د برابر خلک زموږ مقابلې ته راولېږه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې پاسه حمزه، پاسه علی، پاسه یا عبیده بن حارث. حضرت حمزه د هغوی تره و او علی او عبیده دواړه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تره زامن وو. حمزه د عتبه طرف ته ورمخکې شو او حضرت علی وایي چې زه شیبه طرف ته ورمخکې شوم او عبیده او ولید ترمنځ جګړه شروع شو. دواړو یو بل ژوبل که، کمزوري که، او بیا موږ د ولید طرف ته متوجه شو، هغه مو ووجلو او عبیده موږ راوچت کو رامړو. دوی دواړو یعنې حمزه او علی خپل دشمنان وجلي وو او چې کله حضرت حمزه او حضرت علی خپل ملګري عبیده بن حارث اوچت کو خپل فوج ته واپس راوړو، نو د هغې خپه پرېکړه شوې وه چې کله هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کړی شو، نو هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زه شهید نه یم؟ نو هغوی ورته وفرمیل چې بېشکه ته شهید یې. حضرت عبیده چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی وو، د دغه زخمونو نه هغوی بچ پاتې نه شو او د بدر نه د واپسۍ په لاره کې هغوی وفات شوي وو. د حضرت عبیده بن حارث باره کې په یو روایت کې لیکلی شوي دي چې کله د هغوی خپه په توره پرې کړې شوې وه، نو د هغوی ملګرو هغوی راوچت که واپس یې راوړه
او چې کله هغوی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له راوړی شو او هغوی سره جوخت سملولی شو، نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک قدم د هغوی د لاندې کېښودو، یعنې خپه د هغې د خپې د لاندې کېښوده او ډېر په مینه یې هغې ته کته. حضرت عبیده ډېر په مینه هغوی ته وکته او ورته یې عرض وکړو چې یا رسول الله که نن ابوطالب ژوندی وي نو هغې به خبر شوی وي چې زه د هغوی د قول زیات حقداره یم. بیا هغوی ته د ابوطالب شعور نه ووایي چې ترجمه یې دا ده چې د بیت الله قسم دی چې تاسو دروغ وایي چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم به پرېښودی شي. لا تر اوسه خو موږ د هغوی د دفاع لپاره نه نیزه‌بازي کړې ده او نه تیراندازي، او تاسو دروغ ویلی دي چې موږ به هغې تاسو ته په حواله کړو تر څو چې زموږ لاشونه زموږ مړي د هغوی ګیر چاپېره نه پراته او موږ د خپلو لوڼو او زامنو نه غافلان نه شو. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې زه ګواهي ورکوم چې ته شهید یې. په دغه موقع ابو جهل هم یوه دعا کړې وه، د دې ذکر داسې میلاویږي چې کله دواړه لښکرونه یو بل ته سره مخ شو، یعنې سخته جګړه شروع شوه، نو ابو جهل دا دعا کړې وه چې یا خدایه مونږ کې چې کم تن جوخت خپلولی خرابوي او داسې خبرې کوي چې کبې مونږ مخکې هېڅ چېرې هم نه وي اورېدلې، نو نن هغه ووژنه. حضرت مسیح موعود علیه السلام دې باره کې فرمایي لیکي چې د بدر د جنگ په وخت یو تن چې نامه عمرو بن هشام وه چې بیا هغه وروسته ابوجهل هم مشهور شوی و چې د قریشو د کافرانو سردار و او مشر و، هغه دغه الفاظو کې دعا کړی و چې اللهم من کان منا افسد فی القوم والوقت للرحم فهنه اليوم، چې یا خدای چې کم تن مونږ دواړو کې د دغه لفظ مطلب دغه ځان او رسول کریم وو چې ستا په نظر کې یو مفسد دی او په کام کې فساد جوړوي او باهمي تعلقات او د قام حقونه ختمي او د قطع رحم سبب جوړیږي، لګیا د نن ته هغه ووژنه. او دغه کلماتو نه د ابوجهل منشا دا وه چې نعوذ بالله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو مفسد انسان دی او په کام کې هغوی فساد جوړوي او ناحقه د قریشو په مذهب کې یو تفرقه پیدا کوي لګیا دی، او دا هم چې هغوی ټول د ټولو حقونو اطلاف کړی دی او د قطع رحم سبب شوی دی. او داسې ښکاري چې ابوجهل ته همدا یقین و چې لکه نعوذ بالله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ژوند پاک صفا نه دی، نو مله خو هغه د زړه نه دا دعا کړې وه، خو دغه دعا نه پس شاید چې یوې ګنټې پورې هغه ژوندی پاتې نه شو او د خدای پاک کار په هغه مقام د هغه سر پرې کړی شوی غورځولی و او د چا په پاک جان چې هغه داغ لګولو نو هغه د هغه میدان نه سره د فتح او د نصرت واپس شوی و. د جنگ د حالت نقشه داسې یو ځای کې راکاږلی شوې ده چې د جنگ په میدان کې سخت جنگ جاري و او مسلمانانو ته مخې ته د هغې نه 3 چنده زیاته یوه ډله چې د هر قسمه د جنگ د سامان هم ورسره و او په دغه عزم د جنگ میدان ته راوتې وه چې د اسلام نښه او نامه به ختمه کړي او مسلمانان غریبان په شمېر کې هم لږ و، په سامان هم ورسره لږ و او د غربت او د بېوطنۍ صدمو وهلي وو او د ظاهري اسبابو په لحاظ د مکې د خلکو مخې ته د یو څو منټو ښکار و، خو د توحید او د رسالت مینه هغې کې ډکه وه او دغه څیز چې تنه زیات طاقتور په دنیا کې بل څه څیز نشته، ژوندي ایمان د هغې په وجه د هغوی دننه یو فوق العاده طاقت ډک و او هغه وخت هغوی د جنګ په میدان کې د دین د خدمت هغه نمونه ښودله چې نظیر یې نه میلاویږي، هر تن د بل نه زیات قدم پورته کولو او د خدای په لاره کې د ژوند قربانولو لپاره ناقله راښکارېدو. حمزه، علي او زبیر د دشمن صفونه پرې کړي وو، ختم کړي وو او د مسلمانانو د وړومبي شهید باره کې لیکلی شوی دی
چې د حضرت عمر بن خطاب آزاد کړی غلام حضرت مهجا د یو تیر نښانه جوړ کړی شوی وو چې په هغوی شهید شو. دا د مسلمانانو لومبی تن و چې د شهادت جامې نوش کړی وو او د هغې نه پس د بني عدي بن نجار د قبیلې یو تن حضرت حارث بن سراقه شهادت شهید شوی وو. هغوی د یو تلاون اوبه څښلې چې د هغې طرف ته یو غشی ویشتلی شوی چې د هغې په مرۍ کې ښخ شوی وو. دغه شان هغوی د شهادت په درجه فایز شوي وو. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې حارثه رضی الله عنه بن سراقه بن حارث د بدر په جنګ کې شهید شوي وو او هغوی له زلمي هلک وو. د هغوی مور ربیعه بنت نضر د حضرت انس ترور رسول کریم صلی الله علیه وسلم راغله ورته وی چې یا رسول الله تاسو خبر یې چې د هغه مقام نه چې د حارثه زما په نظر کې وو نو که هغې په جنت کې دي نو زه به صبر وکړم او د ثواب امید به لرم او که بله څه خبره ده نو تاسو به وګورئ چې زه څه کوم بیا. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمیل چې افسوس دی ته لیونی یې آیا جنت هم یو دی؟ بیا هغوی فرمیل چې جنتونه خو ډیر دي استاد زوی خو په جنت الفردوس کې دی. په دغه جنگ کې د صحابه چې د جهاد کم جوش چې لیدل شوی دی باره کې لیکلي چې رسول کریم فرمیل چې کم تن نن د سره د صبر جنگ کوي او دا ثواب ګڼي او په شا به نه تښتي نو خدای پاک به هغه په جنت کې داخلوي. نو عمیر بن حمام چې دا واورېده چې د بني سلمه سره تعلق هغوی دا ووی هغه د هغې په لاس کې یو څو کجورې وې چې هغې وخوړې. چې کله هغوی دا واورېده نو هغوی وی چې واه زما او د جنت ترمنځ صرف همدومره وقفه ده چې دا خلک د ما ووژني او بیا هغوی یې ترور ونیوه او دومره هغوی جنګېدلي وو چې شهید شو. عوف بن حرث چې د افراز زوی وو هغوی رسول کریم ته عرض کړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای پاک د خپل د بنده کومې خبرې نه خوشحالیږي؟ نو هغوی فرمیل چې دشمن داسې وجل چې ذره نه یې اغوستلی شوي او د جنگ چې کوم لباس یې هغه نه یې اغوستلی شوي نو په دې هغوی خپله ذره وباسله او بیا ډېر کافران یې وجلي وو او بیا په خپله هم شهید شوي وو. د ابوجهل د قتل باره کې په بخاري کې چې کوم روایت راځي د هغې مطابق حضرت عبدالرحمن بن عوف بیانوي چې زه د بدر د جنگ په ورځ په صف کې ولاړم ما چې نظر واړولو نو ما وکتل چې زما ښي وګس لاس ته دوه وړوکي هلکان ولاړ دي او د هغې په موجودګۍ ما ځان په امن کې نه ګڼلو. هغوی وی چې دا هلکان دي واړه ماشومان دي به زما څه حفاظت وکړي شي. زه ما ځان په امن کې نه محسوسولو نه مې ګڼلو. نو په دې کې هغه دواړو کې یو په پټه داسې چې بل ته نه خبر نشي باندې دا تپوس وکړو چې کاکا ما ته ابوجهل خو وښایه. نو ما ورته وویل چې وراره ته ستا ورسره څه کار دی؟ نو هغه وایي چې ما خدای پاک سره دا لوس کړی چې که ما هغه ولیدو نو یا به هغه وژنم او یا به د هغه مخې ته پخپله وجلی کېږم. او بیا هم هغه بل وړوکی هلک هغه هم په پټه ما نه داسې چې بل څوک ته خبر نشي بله دغه ملګري ما نه هم داسې تپوس وکړو. حضرت عبدالرحمن وی چې که زه هغه ورځ د دوو ظلمو ترمنځ وم نو زیات به خوشحاله وم. یعنې د دې دغه جذبې نه باوجود دوی ته تسلي نه وه شوې. بیا هم دا غوښته چې دوه مضبوطه کسان د زما ښي وګس لاس ته ولاړ وی. وایي چې ما چې دوی دواړو ته په اشاره ابوجهل وښودلو نو څنګه چې هغوی دا واورېده نو دواړه ورباندې لکه د باز په شان د جپټک او هغه ووجلو او دا دواړه د افراز زامن و معاذ و معوذ.
حضرت ماس فرمایي چې ما چې خلکو نه دا اورېده چې ابوالحکم طبي څو کمونه رسېدی شي نو ما دا اراده کړې وه چې ضرور به په هغه حمله کوم او بیا مې په هغه حمله وکړه او د تورې په یو وار مې د هغه خپه تر ساقه پورې پرې کړه او د هغه زوی اکرمه زما په ولي باندې وار کړی او زما لاس پرې کړی او هغه صرف د سرمنې په سهاره زما ما پورې زوړند و بیا او ټوله ورځ ما هم زه داسې جنګېدم او چې کله تکلیف راته زیات شو نو بیا ما هغه باندې مې خپه کېښود او هغه مې د خپل د بدن نه بیل کو د جنگ په اختتام رسول کریم د مقتولینو ترمنځ ودرېد او ابوجهل یې لټول شروع کړو چې هغه بیا نه مونته نو دا دعا یې کړې وه چې اللهم لا توجزني فرعون هذه الامة یا خدای د دغه امت د فرعون مقابلې کې معجز نه کړي چېرته بچ پاتې نه شي بیا خلکو هغه لټول شروع کړو نو عبدالله بن مسعود هغه ملاو شو په روایت کې دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دا دعا غوښتې وه چې خدایا چې اسنه داسې وشي چې هغه د ستا ګرفت نه وځي او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د ابوجهل د لاش د لټولو حکم ورکو نو عبدالله بن مسعود مقتولانو کې هغه لټولو او هغه ورغله او رسول کریم فرمایلو چې که تاسو ته معلومه نشي نو هغه به داسې پیژنئ چې د هغه په ګوډه باندې د یو زخم نشان دی ځکه چې یو ځل د عبدالله بن جدعان کره د یو دعوت په موقع عبدالله بن جدعان کره یو دعوت په موقع ما غله په زور یو دیکه ورکړې وه نو هغه د ګوډو په زور پرېوتی و او د هغه په ګوډه باندې زخم جوړ شوی او دا نشان لا تر اوسه د هغه په ګوډه موجود دی ابن مسعود وایي چې دغه نشان په وجه ما هغه پېژندلی و او لاسه ژوند هغه کې پاتې و نو ما د هغه په مریخ په کېښوده ځکه چې په مکه کې هغه ما ډېر تکلیفونه راکړي وو ما ورته یې د خدای دشمنه ته وکته چې خدای ته څنګه ذلیل کې نو هغه وایي چې هغه وایي چې زه کومې خبرې باندې زه ذلیل شوم آیا که یو تن ته ووژلو نو څه چلو شو آیا تا اوسه پورې تر ننه پورې څوک داسې تن وجلی دی چې هغه مانه زیات عزتمند دی او رتبه لري دا راته وایي چې فتح د چا وه عبدالله بن مسعود وایي چې ابوجهل خپل اخري وخت کې چې کله ما د هغه په مری خپه ایښې وه هغه ما ته دا وی چې شپونه ته یو داسې ځای ته ختلی چېرته چې تا ته نه دي ختل پکار عبدالله بن مسعود وایي چې بیا ما د هغه سر پرېږدو او د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې مې د هغه سر راوړو واچولو او عرض مې ورته وکړو چې یا رسول الله دا د خدای د دشمن د ابوجهل سر دی حضور د خدای شکر وکړو خدای فرمایي چې الله الذي لا اله غیره چې خدای ذات دی چې پاک دی د هغه نه بغیر بل څوک معبود نشته دا د ابن هشام روایت دی او د یو روایت نه دا معلومیږي چې حضرت عبدالله بن مسعود چې کله ابوجهل ووجلو نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په خدمت کې حاضر شو او د هغوی د ابوجهل قتل باره کې ورته وویل نو رسول کریم هغې سره پیاده تشریف یوړو او فرمایلی وو چې قسم په خدای چې ورسره هېڅوک هم د عبادت لایق نشته نو ما دا عرض وکړو چې قسم په خدای هغه خدای چې ورسره هېڅوک هم د عبادت لایق نشته او بیا رسول کریم د ابوجهل لاش سره ودرېد او دا یې وفرمیل چې د خدای دشمنه هر قسمه تعریف د خدای پاک لپاره دی چا چې ته رسوا کړې حضرت قتاده نه دا روایت دی چې رسول کریم فرمایلی و چې د هر امت فرعون وي او دغه امت فرعون ابوجهل دی خدای پاک هغه بد وجلی و او د افراد دواړه زامن او ملائکه هغه وجلی و عبدالله بن مسعود هغه وجلی و حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې ابوجهل ته فرعون ویلی شوی دی خو زما په نظر کې خو هغه د فرعون نم زیات دی فرعون خو آخر دا ویلی و آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل چې زه ایمان راوړم چې د هغه نه بغیر بل یو معبود نشته
چا باندې چې بني اسرائیل ایمان راوړی دی خو ده خو تر اخره ایمان نه و راوړی په مکې کې ټول فساد هم د ده و او ډېر متکبر او خودپسنده او عظمت او شرف خوښونکی دا و. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې غرض رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت موسی په شان د خپل قوم رازبازان د زناورو او د وحشیانو نه خلاص کړي وو. د موسی په شان هغوی د مکې نه د مدینې طرف ته راوسته او ابوجهل چې د هغه امت فرعون او هغه د بدر د جنگ په میدان کې وجلی وو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د بدر په موقع چې کله د مکې کافران راغله نو هغوی دا ګڼل چې بسوس به مونږ مسلمانان ووژنو او ابوجهل دا وی چې مونږ به خوشحالی کوو او ښه شرابونه به څښو او دا یې ګڼل چې بسوس به مونږ مسلمانان ووژنو را به شو. خو همدغه ابوجهل د مدینې 2 هلکانو کافرانو د مکې کافرانو به د مدینې خلک ډېر سپک ګڼل او هغې ته به یې کروندګر ویلې نو د هغې په لاس دا وجلی شوی ویني هغه چې خلک چې صرف سبزي کري کرونده کوي دوی به د جنګ نه څه خبر وي. خو بهرحال دغه هلکانو په لاس هغه وجلی شوی داسې حسرت هغه ته نصیب شوی چې د هغه د آخري خواهش هم پوره نه شو چې د عربو کې دا رواج چې کم سردار وي هغه که جنګ وجلی کېږي نو د هغه چې کومه مری وي هغه اوږده ساتلی کېږي چې په دې هغه وپېژندلی شي چې دا څوک سردار و. عبدالله بن مسعود چې هغه ولیدو نو چې هغه بېحسه او بې حرکته ژوبل پروت و نو ورنه یې تپوس کړو چې دا ستا څه حل دی نو هغه چې ما ته بل هېڅ افسوس نه شي سوای دی نه چې د مدینې د 2 کروندګرو ماشومانو زه ووژلم. نو عبدالله ترې تپوس کړو چې ستا څه خواهش دی نو هغه چې اوس زما دا خواهش دی چې زما مری به ته لږه اوږده ساتې او پرې کوې به نو هغه چې زه به ستا دا خواهش پوره نه کړم او د هغه مری د زنې نه یې پرې کړی وه او کم خوشحالي چې هغه کول غوښته هغه د هغې لپاره ماتم شو. کم شراب چې هغه څکلی و د هغې هضمېدل هم هغه ته نصیب نه شو. په مشرکانو د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه د کنکرو د غورځولو واقعې باره کې دا لیکلي دي چې صحیح بخاري کې دا دي چې کله رسول کریم په خیمه کې دعا کوله نو حضرت ابوبکر د هغوی لاس ونیو ورته ویې چې یا رسول الله بس کوئ تاسو د خپل رب نه په دعا غوښتو کې ډېر اصرار وکړو. هغوی زه راغوستی وه هغوی د خیمې نه راووته هغوی دا وی چې سیهزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر چې ډېر زر به دوی ټول شکست وخوري او شا به کي همدغه لحظه ده چې دوی ترنه ویرولي شوي وو دا ډېره سخته او ډېره تلخه لحظه ده. د دې په تفصیل کې حضرت مرزا بشیر احمد لیکلي دي په سیرت خاتم النبیین کې چې که مهاجرو که انصار ټولو مسلمانانو ډېر په زور او په شور او په اخلاص جنګ کولو خو د دشمن کثرت او د هغه چې کم سامان زیاتې وو د هغې په وجه هېڅ نه کېده او تر یو وخته پورې نتیجه مشتبه وه. خو رسول کریم برابر په دعا او په ابتحال کې مصروف وو د هغوی اضطراب په هره لحظه کې زیاتېدو خو ډېر وخت پس هغوی د سجدې نه پاڅېده او خدایي چې کوم بشارت چې سیهزم الجمع ویولون الدبر هغوی وی او د سایوان نه بهر راووته. امام رازي د سورة انفال آیت وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی د دې په تفسیر کې لیکي چې کله قریش حمله وکړه نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعا کړې چې خدایا دا د قریشو قبیله په خپلو اسونو او په خپل او د خپل سامان د فخر سامان سره داسې راغلی ده چې ستا د رسول هغوی ته تکذیب کوي لګیا دي نو یا خدای زه تا نه هغه څیز غواړم چې د کوم لوست تا ما سره کړی دی. نو جبرائیل نازل شو او دا وی چې یا رسول الله خاوره واخلئ یو موټی خاوره واخلئ او دغه کافرانو طرف ته ورولئ او بیا چې دواړه لښکرونه یو بل ته مخامخ شو نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی ته وفرمیل چې د کنکرو نه ډکه خاوره یو موټی کې راوړه او بیا هغوی هغه د دغه کافرانو
طرف ته وغورځوله او شاهد الوجوه یعنی مخونه دې خراب شي دا هغوی ووایي نو مشرکانو خپلې سترګې مږل شروع کړې او د دې په نتیجه کې هغوی شکست وخوړ بیا خدای پاک فرمایي چې وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى یعنې د کنکرو نه ډک چې کوم بوټي و چې کوم هغوی غورځولی وو نو هغه حقیقت کې هغوی نه و غورځولی ځکه چې د هغوی غورځول هماغومره اثر کولی شو لکه څومره چې د یو انسان غورځول اثر کوي بلکې دا خدای پاک غورځولی و د دې په نتیجه کې د دغه خاورې ذرې د هغوی سترګو ته ورسېدی دا د غورځولو صورت خو د نبی کریم نه شوی و غورځولې خو رسول کریم و خو د دې اثر د خدای پاک له طرفه شوی و حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دغه د جنگ د میدان ذکر کوي ولیکي چې سایوان نه چې هغوی بهر راغله او څلورونو طرف ته هغوی وکتل رسول کریم نو سخت جنگ روان و نو هغه ته هغوی د شګو د کنکرو نه ډکې موټې راواخیستو د کافرانو طرف ته وغورځولو په جوش یې وفرمیل چې شاهد الوجوه یعنې د دشمنانو مخونه خراب شو ورسره هغوی مسلمانانو ته ووایي چې یکدم حمله وکړي د مسلمانانو غوږونو ته چې د خپل محبوب اکا آواز ورسېدو نو هغوی د تکبیر ناره ولګول او یکدم یې حمله وکړه بل طرف ته د هغوی چې څنګه د شګې هغه موټې وغورځولو نو د سیلۍ داسې راغله چې د کافرانو سترګې او خولې او پوزې د شګې او د کنکرو نه ډکېدل شروع شو او هغوی فرمیل دا د خدای د فرشتو فوج چې زموږ مدد له راغلی دی په روایت کې لیکلي چې هغه وخت د ځینې خلکو ته دا فرشتې ښکاره شوې وې بهرحال عتبه شیبه او ابوجهل په شان د قریش کم مشران و هغوی خو خاورو کې مږلې شوي وو او د مسلمانانو دغه فوري حملې او د سیلۍ په نتیجه کې د قریشو قدمونه کمزوري کېدل شروع شو هغوی او بیا ډېر زر هغوی په لښکر کې افراتفري شوه او لږ ساعت کې میدان صفا و حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د لقا په دغه درجه کې ځینې وخت د انسان نه داسې کارونه وشي چې د بشریت د طاقت نه زیات معلومیږي او د الهي طاقت رنګ په ځان کې لري لکه څنګه چې زموږ سید مولا سید رسول حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و وسلم د بدر په جنگ کې د کنکرو نه ډک یو موټی د کافرانو طرف ته غورځولی و او هغه موټی د چېرته دعا په ذریعه نه بلکې د خپل روحاني طاقت په ذریعه هغوی غورځولی و خو دغه موټی خدایي طاقت ښودلی و او د مخالفانو فوج باندې داسې د دې خارقادت اثر شوی و چې هغې کې یو هم داسې پاتې نه شو چې د هغې په سترګه باندې د دې اثر نه وي شوی هغوی ټول لکه د ړندو شو داسې ناقلاري او پریشاني په هغې کې پیدا شوه چې د مدهوشو په شان د هغوی تښتېدل شروع کړو او دغه معجزې طرف ته خدای پاک په دغه آیت کې اشاره فرمایي چې کله چې تا دغه موټی غورځولی نو هغه تا نه و غورځولی بلکې خدای غورځولی و یعنې په اصل کې د پردې شاته د الهي طاقت کار کړی و دا د انسان د طاقت کار نه و او لږ ساعت پس په مشرکانو کې د ناکامۍ او د اضطراب آثار ښکارېدل شروع شو او د هغې صفونه د مسلمانانو مسلسل حملو په وجه خراب شو په هغې کې افراتفري خوره شوه او مسلمانان هغوی پسې ورغله او هغوی له شکست فاش ورکړو د حضرت سعد د کافرانو خلاف چې کومه سخته جذبه او دې باره کې ذکر راځي چې آخر چې کله دشمن شکست وخوړو او وسله یې پرېښوده او صحابه او هغوی ګرفتارول شروع کړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې د حضرت سعد په مخ باندې دغه منظر په وجه د ناګوارۍ آثار دي هغوی د مسلمانانو دې کار ته د ناپسندیدګۍ په نظر کته رسول کریم ورته وفرمیل چې ساده داسې ښکاري چې ته خپل د کام دغه حرکت یعنې مشرکان ګرفتارول نه خوښوې نو هغوی ورته عرض وکړو چې بېشکه یا رسول الله د مشرکانو سره زموږ دا لومړی او کامیابه جنګ دی نو زما په نظر مشرکان ژوندي ساتلو په مقابله کې بهتره به دی چې دوی زیات نه زیات دې وجلی شي نو ځکه وایي زه د دې بندیوان کول نه خوښوم او زه دا غواړم چې دوی ټول دې وجلی شي د بدر په جنگ کې د فرشتو د نزول باره کې لیکلي دي چې خدای پاک په قرآن کې فرمایي استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین چې کله تا خپل رب ته فریاد کولو او هغه ستا التجا قبوله که سره دغه لوز چې زه به ضرور 1000
داسې فرشتو سره به ستا مدد کوم چې قطر په قطر به ولاړ وي. او د بدر په غزا کې د فرشتو د نزول تصدیق رسول کریم هم فرمایلی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بدر پر ورځ فرمایلی چې دا جبرائیل دی، هغوی د خپل د اس واکونه نیولي دي او د جنگ د آلاتو ناراسته دي. سیرت ابن هشام کې د ډیرو صحابه روایت د بدر په ورځ د فرشتو د نزول دلیل ورکوي او په روایتونو کې ډیرو صحابه روایتونه دي د باره کې. حضرت جبرائیل نبی کریم له راغله ورته وی چې یا رسول الله تاسو د مسلمانانو کې د بدر مسلمانانو له څه مقام ورکوي؟ نو هغوی ورته فرمیل چې دی بهترینه مسلمانانو یو همداسې څه کلمه هغوی فرمایلی وه. نو جبرائیل وی چې همدغه شان هغه ملایکه هم افضل دي، هغه فرشتې هم افضل دي چې د بدر په جنګ کې شریکې وي. یو سیرت نگار دا روایت هم لیکلی دی چې د حضرت ابن عباس دا روایت دی چې ما ته د بني غفار یو تن وی چې زه او زما د یو تره زوی و، موږ دواړه راغلو او موږ په یو داسې غر وختو چېرته چې د بدر منظر ښکارېدو. موږ مشرکان و، انتظار هم کولو چې په جنګ کې افت په چا به راځي، چې موږ هم بیا چې کوم لوټله والا دي هغوی سره په لوټ کې شریک شو. نو په دې کې موږ په یو غر و چې موږ د ورځې یوه ټوکړه وه چې موږ ته راجوخته شوه او موږ هغې کې د اسونو آواز واورېدو او ما دا واورېدو چې چا دا وی چې هزوم یعنې چې ورمخکې شه. نو زما د تره د زوی د زړه پرده وشله، د هغه مل ته مړ شو چې دا آواز یې واورېدو او زه د مرګ ته جوخت وم، خو ما په ځان کابو کو. سهیل بن عمرو چې هغه وخت کافر و، هغوی دا وایي چې ما د بدر په ورځ کته چې برګ برګ اسونه دي چې ورباندې سپین خلک سواره دي، هغوی د اسمان او د ځمکې ترمنځ وو او قریشیان یې وجل او قیدیان کولې. نو د بدر په جنګ کې فرشتې صرف مسلمانانو نه وی لیدلې بلکې کافرانو هم لیدلې وې. ابو سعد مالک بن ربیعه چې د بدر په غزا کې حاضر و، د هغوی روایت دی دا واقع د هغوی د نظر د تلو نه پسته ده چې کله هغوی دا واقع ویله بیانوله. نو هغوی دا وی چې که نن زه په بدر کې وی او زما بینایي وی، کله چې هغوی دا واقعه اوروله نو د هغوی د سترګو نظر تللی و. هغوی د بدر واقعې باره کې وی چې کله زما بینایي و نو بدر کې ما دا پخپله لیدلی و. نو که زما بینایي وي نو ما به تاسو ته هغه ځای ښودلی وی چېرته نه چې فرشتې راوتې او په دې کې نه ماته څه شک دی او نه شبه. ابو داود مازري نه دا روایت دی، دی د بدر په غزا کې حاضر و. هغوی بېشکه ما د بدر په ورځ زه یو مشرک پسې تللی وم چې په هغه وار وکړم، نو ناڅاپه ما دا ولیده چې زما توره چې هغې ته رسېدلی وي دې نه مخکې د هغه سر پرې کړی شوی و پرېوتی و. نو زه خبر شوم چې دا ما نه بغیر بل چا وجلی دی. حضرت عبدالله بن عباس دا روایت دی چې د بدر په ورځ د فرشتو نشان د فرشتو نښه سپین پټکي وو او د هغې شملې هغوی په خپلو ملاګانو زوړندې کړی وې او د حنین په ورځ د هغوی نښه سره پټکي وو او د دلیل روایت دی چې پټکي د عربو تاجونه دي او د بدر په ورځ د فرشتو نښه سپین پټکي وو او هغوی هغه په خپلو ملاګانو زوړند کړي وو او د حضرت جبرائیل په سر باندې زیړ پټکی وو. د حضرت ابن عباس روایت دی چې فرشتو د بدر نه بغیر بل یو جنګ کې قتال نه و کړی او په نورو جنګونو کې هغوی صرف د شمېر او د مدد زیاتولو لپاره شریک شوي وو چې څوک به یې وجل نه. د سیرت ابن هشام دا روایت دی چې ځینو خلکو دا خیال دی چې د فرشتو نزول صرف د مؤمنانو لپاره د بشارت او د هغوی د زړه اطمینان لپاره و، ګینې فرشتې عملاً په جنګ کې نه و شریک. خو دا تصور هم د ځینو حدیثو چې صحیح حدیث د هغې منافي دی. د صحیح روایت نه دا ثابته ده چې فرشتې عملاً په جنګ کې شاملې وې، خو دلته دا اشکال پیدا کېږي چې د نصرت لپاره خو یوه فرشته کافي به وه، په زرګونو فرشتې ولې نازلې شوې وې. امام ابن کثیر په صحیحین کې چې کوم د موجود دي د فرشتو د نزول احادیث دا نقل کول نه پس لیکي چې د خدای پاک له طرفه د فرشتو نزول مسلمانانو له دې اطلاع د خوشخبری په تور و، یعنی خدای پاک دې نه بغیر هم د خپل دشمنانو خلاف د مسلمانانو مدد کولی شي.
ځکه هغه فرمایلی دي چې مدد صرف د خدای پاک له طرفه دی او په سوره محمد کې دا فرمایلی چې خدای پاک غواړي په خپله به دغه کافرانو بدل واخلي خو هغه ازمیښت کوي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په د بدر په جنګ کې خدای پاک د ورځو نه خپل مخ ظاهر کړی وو، لا جنگ شروع شوی نه و چې باران شوی وو او په دې کافرانو ته سخت نقصان رسېدلی و، مؤمنانو ته د جنگ په لحاظ باندې عظیم الشانه فایده رسېدلې وه او بیا د مؤمنانو مدد او په کافرانو باندې روب جوړولو لپاره فرشتې هم په زړونو نازلې شوې، بلکې د بدر په جنګ کې ډېرو کافرانو هم فرشتې په خپلو سترګو لیدلې وې او د قضیه الامر د لاندې د عرب چې کوم سرداران و هغه په نښه وجلي وو. همدغه شان په تفسیر صغیر کې د سوره آل عمران د 128 آیت د تفسیري نوٹ کې لیکلي دي چې د فرشتو ذکر صرف د لپاره دی چې په خوب یا په کشف کې چې خوشخبری ملاوي شي د انسان همت زیاتېږي. ګینه اصل مطلب ته نومدا وو چې خدای پاک به مدد کوي. بهرحال دا یو کشفي رنګ او حقیقي حالت و، خلکو هغه هم لیدلی وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام دې باره کې فرمایي دا دغه کتاب دی چې کوم تبلیغ آئین کمالات اسلام آئی کې عربي کې ذکر دین اور عربیان بیا ځینې وخت دا وایي چې تاسو اوږد اقتباسونه وایي نو ترجمه موږ لپاره ګرانه شي، نو ځکه زه کوشش کوم چې عربي مو وایم. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې وقد جرت عادته وسنته انه يختار الاخفاء والكتم في واقعات قدت حكمته اخفاها ويخلق الاهواء فتحشر الآراء إلى جهات أخرى وإذا أراد إخفاء صورة النفس واقعة ربما يرى في تلك المواضع الواقعة الكبيرة صغيرة مهونة والواقعة الصغيرة المسنونة كبيرة نادرة والواقعة المبشرة مخوفة والواقعة المخوفة مبشرة. فهذه 4 أقسام من الواقعة من سنن الله كما مضى. أما الواقعة الكبيرة العظيمة التي أراد الله أن يريها صغيرة حقيرة فنزيرها في القرآن واقعة بدر لمن يتدبر ويرى. فإن الله قلل أعداء الإسلام ببدر في منام رسوله ليذهب الرعب عن قلوب المسلمين ويغزى ما أراد من القضاء. وأما الواقعة التي أراد الله أن يريها كبيرة نادرة فنزيرها في القرآن بشارة مدد الملائكة كي تقر قلوب المؤمنين ولا تأخذهم خيفة في ذلك الماوى. فإن تعالى وعد في القرآن للمؤمنين مبشرهم بأنه يمدهم ب5 آلاف من الملائكة وما جعل هذا العدد الكثيرة إلا لهم بشرى لأن فردا من الملائكة يقدر بإذن ربه على أن يجعل عالي الأرض سافلها فما كان حاجة إلى 5 آلاف بل إلى 5 ولكن الله شاء أن يريهم نصرة عظيمة فاختار لفظا يفهم من ظاهره كثرة الممدين وأراد ما أراد من المعني. ثم نبه المؤمنين بعد فتح بدر إن عدة الملائكة ما كانت محمولة على ظاهر ألفاظها بل كانت مؤولة بتأويل يعلمه الله بعلمه أرفع والأعلى. وفعل كذلك لتطمئن قلوبهم بهذه البشرى
ويزيدهم حسن الظن والرجاء. د دې ترجمه دا ده چې د هغه د عادت او سنت همیشه راسې جاری دي چې هغه واقعیت پټ ساتي، یعنی د خدای پاک د عادت او سنت دی چې همیشه نه جاری دي چې هغه واقعیت پټ ساتي چې حکمت یې د هغې اخفا غواړي او د خلکو خواهشات او آرا د اصل حقیقت په خلاف وي. ځینې وخت هغه یوه لویه واقعه یو وړه او معمولي واقعه وښیي او یوه وړه واقعه لویه او نادره واقعه په طور بیانوي، او چې کومه واقعه خوشخبري ورکوي هغه ویرونکې کي او ویرونکې واقعه خوشخبري ورکوونکې کي په طور وښیي. دا د واقعیتو څلور اقسام دي چې د خدای پاک د سنت مطابق جاری دي. هغه عظیمه او لویه واقعه چې خدای پاک دا وغوښته چې دا وړه وښیي او حقیره وښیي هغه د بدر د جنګ واقعه ده، د هغه لپاره چې دا غواړي چې تدبر وکړي او سترګې پرانیزي. نو خدای پاک د بدر په موقع خپل رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته په خوب کې د اسلام د دشمنانو شمیر کم ښودلی و. دې لپاره چې د مسلمانانو د زړونو نه د هغوی ویره لرې شي او دې لپاره چې د خدای پاک چې څه اراده کوي هغه دې پوره شي. او هغه واقعه چې خدای پاک دا غوښتي و چې هغه لویه او نادره وښیي، نو د هغې نظیر په قرآن کې د فرشتو د مدد د خوشخبری واقعه ده چې د مؤمنانو زړونو ته یخوالی ورسي او په جنګ کې هغوی ته هېڅ ویره نه وي. نو خدای پاک په قرآن کې مؤمنانو سره لوس کړی دی او هغوی له خوشخبري ورکړې ده چې د 5,000 فرشتو سره به هغه د هغې مدد له راځي، او دا شمېر زیات هغې له دې له ښودلی و چې هغې لپاره دا خوشخبري شي. حالانکه په فرشتو کې یوه فرشته هم دا قدرت لري چې هغه د خپل د رب په حکم باندې ځمکه ښکته بره کړي، او دې لپاره د 5,000 نه د 50,000 ته هم نشته. خو خدای پاک دا وغوښته چې دا عظیم نصرت دې وښیي، نو هغه لفظ خپل کو چې تېنه د امداد کوونکي کثرت ظاهریږي، همدا مطلب و د هغې. او بیا د بدر د فتح نه پس مؤمنان خبر کړي وو چې د فرشتو شمیر په ظاهري الفاظو باندې معمول نه و، بلکې دا د هغې هغه تعویل چې خدای پاک ته نه خبر دی، او خدای پاک دا ذکر کړي وو چې دغه خوشخبری په ذریعه د هغې زړونو ته اطمینان شي او حسن ظن امید کې د هغوی زیات کړي. د مشرکانو د شکست باره کې لیکلي دي چې سات پس د مشرکانو په لښکر کې د ناکامۍ او د اضطراب اثر ښکاره شو چې کله عام جنګ شروع شو، نو اثر ښکارېدل شروع شو، د هغوی صفونه د مسلمانانو د مسلسل حملو په وجه خرابېدل شروع شو او جنګ د خپل انجام ته چې جوخته شوه، لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی. د مشرکانو چې کومه ډله وه هغه په بې ترتیبۍ په شا شوه او په تېښته شو هغوی، او مسلمانانو به هغوی وجل، پرې کولې او نیولې او تړلې او ورپسې وو ان تر دې چې هغوی ته ښه پوره شکست وشو. بیا یو ځای کې دا لیکلي چې دا جنګ د مشرکانو شکست د مسلمانانو په فتح مبین باندې ختم شو. په دې کې 14 مسلمانان شهیدان شوي وو، 6 مهاجر وو، 8 پکې انصار وو. مشرکانو ته ډېر زیات نقصان شوی او 10 کسان د هغې وژلې شوي وو او 10 بندیوان کړی شوي وو چې کوم د دوی سردارانو لوی د دوی خلک وو. د بدر په غزا کې چې کوم صحابه شهیدان شوي وو هغه دا ټول 14 مسلمانانو چې شهیدان شوي لکه څنګه چې ذکر وشو، پای کې 6 مهاجر وو، 8 انصار وو. مهاجر چې کوم وو هغې کې عبیده بن حارث بن مطلب، عمیر بن ابي وقاص، ذو الشمالین یعنی عمیر بن عمرو، عاقل بن بکیر، مهجا مولا عمر بن خطاب، صفوان بن بیضا. او په انصارو نه سعد بن خیثمه، مبشر بن عبدالمنذر، یزید بن حارث، عمیر بن حمام، رافع بن معلا، حارث بن سراقه.
د مشرکانو چې کوم مقتولین وو هغه 80 مشرکان وو چې وژل شوي وو، زیاتره پکې د قریش سردارانو. یو څو اهم او نامتو چې کوم مقتولین دغې نامې دا دي: حنظله بن ابو سفیان، حارث بن حضرمی، عامر بن حضرمی، عبید بن سعید بن عاص، عاص بن سعید بن عاص، عقبہ بن ابی معید، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر ابو البختری، عاص بن ہشام، نضر بن حارث، عاص بن ہشام، ابو العاص بن قیس، امیہ بن د عاص بن هشام نامه دو ځله ده، دا 2 کسان دي. ابو العاص بن قیس، امیہ بن خلف، ابو جهل چې نامه عمرو بن هشام وه. دې کې اکثریت د هغو خلکو چې په مکې کې هغوی مسلمانانو ته سره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم به تکلیف ورکولو. باقي به انشاءالله دې باره کې آینده بیانېږي. حضور فرمایي چې د دعاګانو طرف ته پام ګرځول غواړم. د فلسطین مسلمانانو لپاره دعا کوي چې خدای پاک د هغې لپاره اسانۍ پیدا کړي. د مظلومانو دادرسي دې وفرمایي، هغوی ته داسې قیادت ورکړي، داسې قایدان دې ورکړي چې د هغې حق پوره کوونکي وي او د هغوی ته صحیح لاره ښودونکي وي، او کوشش دې کوي چې هغوی د ظلمونو نه روباسي. د هغوی ډېر زیات د مظلومیت حل دی او داسې ښکاري چې هېڅوک هم د هغوی سمبالونکي نشته، هېڅوک هم د هغوی ته لاره ښودونکي نشته. مسلمانان که یو شي نو دغه مشکلاتو نه راوتې شي. همدغه شان په سویډن کې او په ځینې نورو ملکونو کې هم د رای د ازادۍ او د مذهب د ازادۍ په نامه غلط کارونه کوونکو ته کلا او چوټي ملاوه شوې ده، او په دغه بانه هغوی د مسلمانانو جذباتو سره لوبې کوي او هره ورځ څه نه څه داسې حرکتونه کوي چې د مسلمانانو جذباتو ته تکلیف رسوي. انتهایی کری حرکتونه دي. د قرآن بې حرمتي ده یا د رسول کریم باره کې نازیبه الفاظ دي، او خدای پاک دی چې دوی د نیوو سامان دی وفرمایي. په دې کې هم د مسلمانانو د حکومتونو قصور دی. د هغوی د یو بل سره د فساد په وجه د اسلام چې کوم خلاف طاقتونه دي هغه دغه قسمه غلط حرکتونه کوي. که د مسلمانانو له طرفه سره د عمل وي نو هغه به عارضي وي او داسې به وي چې اثر به یې سم نه وي. نو د مسلمانانو لیډرانو او د امت لپاره ډېرې دعاګانې کوي. د دې ډېر اجر دی. بیا په فرانس کې چې کوم حالات دي نو هلته مسلمانان هدف دي او چې کوم رد عمل دی د مسلمانانو هغه هم غلط دی. نور سره چې دوی ملاو شي په څیزونو ماتولو نه به هېڅ جوړ نه شي. مسلمانان چې خپل عمل د اسلام د تعلیم مطابق کړي، چې کله د مسلمانانو قول او فعل د اسلام د تعلیم مطابق وي نو الله به کامیابی ملاویږي. بهرحال موږ خو دعاګانې کولی شو په خاص طور د مسلمان دنیا لپاره او په عمومي طور ټوله دنیا لپاره دعاګانې کوي چې خدای پاک هر څوک د ظلم نه محفوظ وساتي او په دنیا کې د امن او د امان صورتحال پیدا شي او ټول د یو بل د حق پوره کولو په اهمیت باندې پوهېدونکي وي. ګینې په دنیا چې کوم طرف ته روانه ده، حضور فرمایي ما ډېر ځل دا ویلي چې ډېره لویه تباهۍ طرف ته روانه ده. خدای پاک دې رحم وفرمایي. همدغه شان پاکستان کې چې کوم احمدیان دي د هغې لپاره ډېره دعاګانې کوي چې خدای پاک د هغې د هر شر نه محفوظ وساتي. په فرانس کې خاصې دا ویل کېږي چې ډېرې مظاهرې روانې دي او دا ګڼل کېږي چې دا کم هلک چې وژل شوی دی د هغه په حق کې ډېر څه کېږي لګیا دي، خو عملاً چې کوم د ولس رویه ده د هغه ضد خلکو نو هغه داسې ده چې هغوی چې کومې پیسې راغونډې کړي دي دواړو لپاره، د پولیس والا لپاره هم چې نیولی شوی دی، دا کوم هلک چې وژلی شوی دی نو هغه لپاره، نو د هلک لپاره چې کومې پیسې راغونډې شوي دي هغه صرف 2 لکه یورو دي، چې کوم پولیس والا دی
چې دا وی چې هغې خلاف به کارویم کوو. حکومت هم بیان ورکوي لګیا نه دغه په حق کې د هغې مدد لپاره د 1 ملیون نه زیات یورو جمع شوي دي. نو خدای پاک د رحم وفرمایي او دغه خلکو له په انصاف باندې روانېدو توفیق ورکړي او مسلمانانو له دې د یو کېدو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.